یو صورت دا په حالت د نشه کې نو مونځ مکوا چې نشه دی ختم نوي. مفسرین لیکي چې امدارنګي کې یو سړی د خوب په غلبه کې دی، سخت خوب ورته راغلی دی، دی په دې نه پوهېږي چې زه څه وایم او څه کوم، په داسې حال کې به هم مونځ نه کوي. سخت خوب درته راغلی دی نو بس مونځ پرېږده، وده شه. کله چې راپاڅې طبیعت تی فریش وي بیا مونځ وکړه. صحابه کرام به مانځه کې غلي ولاړ، صحابه کرامو باندې به برنه مارغان کې ناستل چې دا ډکه ولاړ دی چرته سټه ده خوځېدل بنه. صحابه کرام به د جنت په بحث باندې خوشحالېدل او د جهنم په بحث به جړا کوله. نن هم بعضی مسلمان قرآن چې وایي بعضی ځایونو کې جاړي، تاله ولې جړا نه درځي؟ ته پوهېږې نه چې زه څه وایم؟ که تاله چا په عربۍ کې کنزل وښودل چې ځان لی کوه، ټوله ورځ به لګیا وي ځان له به کنزلې کوي. ته هغه مسلمان یې چې عربو ته لاړ شي نو بیا چې کلي ته راشي خلقو ته وایي چې یاره هغه ځای کې خو ټوله ژبه بدله وه، بس یو یې سپي پښتو کې غپل او یو یې بانګ وي پښتو کې وي، نور هر څه شی وي په بله ژبه کې وو، خو یو سپي په پښتو کې غپل. الا عابري سبیل. بعض خلق وای د دینه معنی دا چې مگر په حالت د جنابت کې باهله مونځ کوي، چې کله مسافر وي او بن ملاویږي نو تیمم وها مونځ کوا. بعض مفسرین وای چې نه الا عابری سبیل نه مراد ده جمعات کې تیرېدل. لکه مثال په جمعات کې ودی تا ته احتلام وشو، غسل در باندې واوخته، نو ته چې لامبې غسل خانه پورې چیزې خود جمعات کې به تیرېږي، نو دا تیرېدل تاله جایز دي په حالت د جنابت کې، ځکه مجبوری ده اوس په هوا خو نشي تللی. دې کې الله څو صورتونه بیان کړي دي. یو صورت دا په حالت د نشه کې نو مونځ مکوا چې نشه دی ختم نه وي. مفسرین لیکي چې امدارنګي کې یو سړی د خوب په غلبه کې دی، سخت خوب ورته راغلی دی، دی په دې نه پوهېږي چې زه څه وایم او څه کوم، په داسې حال کې به هم مونځ نه کوي. سخت خوب درته راغلی دی نو بس مونځ پرېږده، وده شه. کله چې راپاڅې طبیعت تی فریش وي بیا مونځ وکړه، ځکه چې که په حالت د خوب کې دی مونځ وکړه یو ټکی به دنه پکې پاتې شوی وي ځان به کافر کې، نو د کافرېدلو نه ښه دا ده چې مونځ پرېږدې رستو یې قضا راوړې. په خبره پوهېږې؟ داسې حالت کې چې ستا بدن باندې ګونګوسه وي، مشکل وي ستا په بدن باندې، څه وجه نه دې سر چکر کوي، تکلیف وي درته، خوب دې بېګا شپې نه یې کړی، نو په داسې وخت کې به مانځه ته نه ودرېږي. ډکې متیازې تشې متیازې سختې درغلي دي، روټۍ ته ډېر سخت وږی مشتاق یې چې ته پوهېږې چې زه په مانځه ولاړم زما به ټوله توجه روټۍ ته وي، نو په داسې وخت کې به ته مونځ نه کوې. اول دا د دنیا کار خلاص که بیا مونځ وکړه. یا نو یو کار دی په مانځه کې نشې حالت کې، د خوب د غلبې په حالت کې، د نه پوهېدو په حالت کې مانځه ته هڅه نه کول، او جنوبت په حالت کې به هم مانځه ته نه نږدې کېږي. البته که ته په لار تېرېدونکی وې، په جومات کې په لار تېرېدونکی وې، نو خیر دی چې تر څو پورې دې غسل نه وي کړی، یا بیمار یې د بیمارۍ په وجه باندې اوبه نشي استعمالولی، او علی سفر یا په حالت د سفر کې اوبه دنه لرې دي نشته، او داسې حالت کې ته امتیازې وکړې یا ښځې سره ملاو شي، اوبه درته یا ملاویږي نه یا بیمار یې استعمالولی نشي، نو الله فرمایي فتیمموا صعیدا طیبا، په پاکه خاوره باندې تیمم وکړه. کم ځمکې باندې چې متیازې وشي او هغه بیا وچه شي په هغې مونځ جایز دی، خو چې معلوم وي چې دې ځای له متیازې شوي دي بیا وچې شوي دي، تیمم پې جایز، مونځ پې جایز دی، تیمم پې نه دی جایز چې وچه شي. تیمم به داسې ځای نه وایي چې کم از کم ستا دا یقین وي چې دا متیازو سره څښانه دی. بیا د تیمم طریقه څه ده؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم،
زمنګ فقم دا وایي چې دوا ضرب دي کله چې ته او دس د نشتا یا غسل کې تیمم د پاره به ته په دیوال باندې یو درب ورکې په مخ به را تیر کې بیا به درب ورکې په لاسونو به را تیر کې خبره پوهېږئ که د غسل تیمم وي هم دا دوه څیزونه دي پکې که د اوداسه تیمم وي هم دا دوه څیزونه دي پکې یو ځل به په ځمکې یا په دیوال یا په ګرد باندې لاس ته درب ورکې ګوتې به دې کولاو وي که چېرې خټه پڅ ډېره ونښته نو داسې کړپ بم ورکې چې صفا شي داسې نه چې ټوله خاوره په ځان راواچي لاس به وڅنډې او که ډېره داسې نه وه څنډلو ضرورت نشته مثال داسې پاک دیوالو بس په مخې را تیر بیا درب ورکا یو پکې نیت ضروری دی نیت څه ته وایي نیت مې وکړو زړه د خلاص او بله په چت ولاړ یم دا خبرې پکې نشته دا د پښتنو د ځان نه جوړې کړي دي لکه ملا تا ته صرف نیت ښایي په خولې درته ووایي نور نیت په خولې ویلی نشي ډېر کارونه داسې وي چې ستا نیت یې وته ته د بار نه روانې کور ته نیت دې کړی دی چې روټۍ خورم څوک درته وایي چې هلکه چېرته ځې ته ورته باقاعده وایي چې هلکه نیت مې کړی دی کور ته ځم نو تا نیت کړی دی ویلي دي چې نیت مې وکړو زړه د اخلاصه کور طرف ته روان یم وخت غرمه ده او مخ مې د کعبې شریفې په لوري کړی دی ربه ستا دپاره داسې ضروري خو نه ده نیت هم دې ته وایي چې سړک کې دې راغله بس دا نیت دی کور ته نانوتې روټۍ دې وخوړه راووتې تا خو نیت ونه کړ روټۍ ته خو نیت دې کړی و بس چې بار نه روان وي نیت دې کړی و جنازې ته روانې دغه نیت دی چې د کوره ووتې مانځه ته روانې دا نیت دی چې اودس دې وکړه او کله چې مانځه ته ودرېږي صرف دماغو کې تعیین راوله چې څلور کوم دوه کوم د دې ټایم کوم الله اکبر ټایم تعیین وکړه یاره ماسپښین دی او څلور کوم الله اکبر زړه کې راوله همدارنګې د تیمم نیت دی چې د پاکوالي نیت دی زړه کې راوله چې یاره پاکوالي نیت کوم د پاکوالي مې اراده ده درب ورکوه بیا دې تیمم په باره کې بعضې خلک وایي چې په مخ به داسې لاس راتېری چې یو ځای هم پکې وچ پاتې نه شي داسې چې کېږي پوزې له به هم داسې کېږي دا هسې خوشې محدثینو نه فقهاو لیکلي دا څه ضروري خبره نه ده دا حکمي صفایي ده اوبو سره حقیقي صفایي راځي حقیقي صفایي سره به هر ځای ته اوبه رسئ ځکه چې هغه شی صفا کوي په حقیقت کې او خاور سره حقیقی صفائی دا حکمی صفائی دا د دې صرف د الله د حکم پر کول دی بس دا سه تړپ ته ورک په مخ دې را تیر ک تړپ ته ورک دا سه دی وک بس ختم دا نه چې دا سه زمونږ فقهاو لیکلي دي دا زمونږ د فقه چې کوم کتابونه دي چې غړې به متلری کې او بیا به دا درې ګوتې دا سرا ولې دا سه دوسه بے دا سے بوزے خدای رستی کله سورزو کی 50 دکی دا خو پورا ٹریننگ دے دا نشتا اسلام دا سوچے ویلی فمسحو بوجوهکم و ایدیکم پا مسح کے ہر زیتا رسول نشتا لکه څنګه چې ستا یو اندام دے از زخمی دے دیزے نا دیزے پوری تا پٹھے لگولے دا مسح پہ څنګه کئی درے گوتی دا سی تیرے کی تا ہر زیتا گوتی ورسولی نرسی پا موزے باندے مسح کوي شنګ داسې پیرا تیرې کې دا درې ګوتې نو دا هر ځای ته ورسېدی باقاعده پکې منځ کې ځای پاتې د درو ګوتو لکیره پې راغلي د ګوتو منځ کې ځای پاتې دا هر ځای ته ګوته رسول مسح کې ضروري دا سې ټریننګ دی ډېر دین خو زمونږ مولیانو هم ګران کړی دی